دې په درې کسه خو زه د الله سي چې زما مات کړ نو دې له ګټه او د زه د ټوپک په خوانداغ وهلی یم ډزې په ما نه دی کړی زه په خوانداغونو وهلی یم زما دا ډډې شنې دي زه په لار نه او زما څوک رالو دغه ایسیچو او حوالدار صاحب چې لکه د ایسیچو نه تاسو مطمئن یې خوشحاله یې موږ ته ډېر خوشحاله هغه زموږ ډېره مرسته که چېرې دی نه وي نو موږ یې وژلو ګوره دې پښتانه موږ وژلو دیو موږ وژلو نه یې پرېښود زما په دې دوی چې پیرینګ وکړه که نه دیو نو دا په دغه خو یې نه دی کړی دا پیرینګ چې پرې وکړه نو دی خو یې وژل خو هسې خدای پاک ماله د کور ځای نشته زموږ د کېناستو ځای جامې د وړو نشته زما د بچو جامې ما نه غوښتلې په چا جامې نشتي زموږ څه شی نشتي زموږ د خدای اسره وو او موږ ډېر زیات ذلیله شوي یو د مشرف خان د زامنو د لاسه او موږ د مشرف خان د زامنو د لاسه ذلیله شوي یو ډېر زیات بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی کتونکو سینټر هسپتال سیدو شریف کې موجود یو او بشبن نیمچه نیمه علاقه ده په سوات کې په هغې کې واقعه راپېښه شوې ده چې مومن خان ولید دولت خان د دو مشترک د خپل جیدادو بیا و چې هغه جیداد چې کوم دی ما خپل رونو سره ورته تقسیم وکړو مشترکه کور چې کوم دی هغه ما پرېښودو ما هغه مشترکه کور بیا موږ وران کو ما ځانه بل کور جوړ کو او بیا زما رونه چونکې اوس شته نه هغه مړه دي او زما دوه رونه دي چې د یو نوم محمد رحمان دی د بل فرمان علي دی هغوی لګېدلي دي جي او بیا یې دغه ځمکه د هغو حصه ځمکه په امیر رضا ولد امیراتم منګلور د علاقې دی په هغوی باندې خرڅه کړي هغوی بیا لګېدلي د دغه علاقې شرافت نومې دی هغوی خرڅه کړي یو داستان د جي یو قصه ده دا ټوله قصه ما درک کړه د تاڼې نه ما کم پم که په مخه لګیا وم پې ګنټه خو مې په دې ټلیفونونو باندې واخېسته مین خبره دا ده جي دوه چې زموږ سره ظلم شوی دی نو دا د دوی د ورونو چې دا ځمکه خرڅه کړې ده نو د دا زوی وایي چې دی زموږ نه په پټه خرڅه کړې ده په کاره چې موږ ته ویلې وې موږ اخېسته نو موږ به اخېستې وه اف آی آر په دې ډول شوی دی چې د دو خلاف هم شوی دی هغه وایي چې په موږ باندې ډزې شوي دي نو د دوه کسانو په جیل کې دي او دو پکې خوږ دي یا دي په آرټوپیټیک واټ کې موجود دی مجي دا کاکا مومن خان زموږ سره موجود دی بله یوه ابۍ زموږ سره موجود دی د هغې هم لاس مات دی نو په مخالفو باندې هم اف آی آر شوی د شرافت د ډلې چې کوم کسانو نو دواړه فریقو باندې اف آی آر شوي دي دواړه فریق په جیل کې دي د یو فریق نن څه ضمانت مسله ده ټول هلته دي خو چونکې دوی موږ فریاد کوو زموږ کور وران شوی دی دوه په کاره چې اول د منګلور تاڼې ته تللی وې او ورته ویلې وې چې دو زموږ ځای قبضه کړی په موږ یې دعوه کړی زه په موږ باندې ولې راتلو زموږ سره دا ظلم ولې کوو زموږ سره وال ټکول ولې کوو ولې زموږ سره دا ظالمانه سلوک کړی راځئ د دې کاکا سره مومن خان سره څو خبرې کوو چې مومن خان کاکا په دې اوله څه وایي داسې خبره ده چې په دې کې زما له دې ټبر زما سره حصه وه او د دې 13 کاناله ځمکه زموږ سره ده دا پورې موږ ټولو باندې حصه ده په ټولو باندې حصه ده نو پکار دا وه چې دې له حق ورکړی وی پکې نو موږ به د ګناه نه خلاص شوي نو الله پاک دوی هم په دې رغسار کړل نو دې میر رضا پکې راغی خبره داسې ده چې دغه مشترکه ځمکه وه که نه نو ته وایې چې 13 کاناله ځمکې پکې هغول ورکړی مسله اوس ستا د کور د ورانېدو ده دغه خبره کوه نو دغه خبره یې کړې ده چې اوس دې له پکې حق او حصه نه ورکوي نو زما اوس دا مطلب چې دې حق موږ د دغه ګناه نه خلاص شو په دغه کې نور زما ویاړه ویرونه دي علي رحمان بچي دي د هغو حصه پکې جدا شي او زیاته شوی دی کور زموږ روان شوی دی زامن مې دوه په جیل کې دي بېلاوز را اوس الله پاک دې دا فیصله وکړي نو زه خو اوس دا نه شم ویلی او زموږ ډېر ظلم شوی دی دا وهلی کېږي ټکولی کېږي دا ځمکه چا خرڅه کړې وه دا ځمکه د وزیر علي علاقه د دې زنانې 9 لکه روپۍ لګېدل دي د دې څاوري خرڅ شوي دي زه هر څه 9 لکه روپۍ د دې زه دا دغه کوم ثبوت کوم چې دا د دې 9 لکه روپۍ په دې کور لګېدلي دا 9 لکه روپۍ د دې پرې کول په ځمکې په کیس لګېدل دي او په کیس لګېدل دي
په کیس لګېدل د دې نه لګېدل دي دې به خپل څاروي خرڅول او په دې کیس دا کیس تاسو چا سره کوو؟ دا کیس مونږ د دغه سره کوو د دې میر رضا سره او د دغه سره کوو د شرافت سره بیا وروستو یو کال شرافت ته 15 کاله د حمید الله زموږ وکیلو دا 14 کاله کې د حمید الله وچلو نو چې اوس دا تاسو وایئ چې یاره دا په حقه لګېږي او که په ناحقه کاکا دا ځمکه خو قبضه نه وه دا ځمکه د قبضې ځمکه وه کاکا په دې باندې تاسو سره کیس چلو که نه د څه شي کیس یې چلو هغو د ملکیت خبره کوله هغو د ملکیت نه کوله په هغو په دقه د دغه یې کوله د دې دا فرد چې کوم دی که نه فرد و انتقالي فرد چې ملکیت و دا د چا په نوم دی د دې فرد چې کوم د دی دې ځمکې فرد ملکیت د چا په نوم دی زما په نوم ده ستا په نوم زما په نوم دی جیاو زما په نوم دغه قبضه زما سره د قبضه زما په دغه ده زما سره وهل په قبضه کېږي ډېره عرضي وي تا ته د حکومت نه څه مطالبه کول غواړئ څه ویل غواړئ حکومت چې موږ تپوس حوالداره وي سیچو چې کوم راغلي نو هغه زه د هغو په سر بد شوم که نه زه خو یې واجلم څوک رالو دغه سیچو حوالدار صاحب چې لکه د سیچو نه تاسو مطمئن یې خوشحاله یې موږ چې ډېر خوشحاله هغه زموږ ډېره مرسته که چېرې دی نه وي نو موږ یې وژلو ګوره دې پښتانه موږ وژلو دیو موږ وژلو نه یې پرېښودو زما پر دې دوی چې پیرینګ وکړه که نه دیو نو دا په دغه خو یې نه دی کړی دا پیرینګ چې پرې وکړه نو دی خو یې وژې خو هسې خدای پاک ماله د کور ځای نشته زموږ د کېناستو ځای جامې د وړو نشته زما د بچو جامې ما نن غوښتلې بچا جامې نشته زموږ څه شی نشته زموږ د خدای اسره ده یوه لور مې د مدرسې نه راغلمه د اتبار ورځې چوټي وه د هغې جامې وې سپینې جامې وې هغه یې ټولې لرې کړلې کور پرې راتاو کړلی او هغه ډېرې په چغو جړلي چې بس مینو تاسو ته به یې خپل بیان کړی و او موږ ډېر زیات ذلیله شوي یو د مشرف خان د زامنو د لاسه موږ ته د انصاف میلاو شي موږ هر چا ته دا وایو چې موږ ته د انصاف میلاو شي او موږ د مشرف خان د زامنو د لاسه ذلیله شوي یو ډېر ذلیله شوي یو کور روان شوی دی هر څه روان شوي دي په دې اغوستو جامو کې موږ راوتي یو په دې اغوستو جامو کې موږ راوتي یو کمیسي نشته او خدای خس کړلی وي نه تاسو یې نه یې دی راکاږه مونږ بیا تاڼې ته دا کتونکو زموږ سره د مومن خان کاکا کم چې زخمی حالات کې دلته پروت دی لاسمات دی د هغه انګور دلته کې راغلی ده او هغه د دغې وخت مطابق کوم واقع چې راپېښه شوي او کور وران شوی دی د هغې په حواله سره سویل غواړي خورکۍ څنګه واقع راپېښه شوه او څنګه کور وران شو او څه طریقه شوې ده 12 بجې وې د اتبار ورځ وه چې په موږ باندې ناڅاپانه دا شرافت نوید عالم او د مشرف خان زامنو ده دا دغه 2 کسان پکې موږ پېژندو وقار او نور نومونه ډېر دي خو ما ته اوس په دې پېژنم او نور پکې نه پېژنم په څه وجه راغلي ولې راغلي وجه څه وه د لارې مسله وه زمونږ د پټي مسله وه پاقې راغلي او په مخه زمونږ سره دا زیاتیت کېږي خو دړي له یې راله کور روان کو او مونږ یې د کوره بې کوره کړو زما ماشومان واړه هغو په بوټو کې شپه کړله یوه شپه هغو په بوټو کې کړله او چې راوخاته یکدم راوخاته زما دې سخر بقې کړې نو زما دا خواښې پسې روانه شوه دا چې ټیل وهله کته ولګېده نو دې ته یې کنځل شروع کړو ما دې وړو ته وي مې زی تختی کافر دی مونږ وژني دیو پاپله دې بوټو ته وتښتېده شکر دی چې دا بوټي وو زما خاوند بقې کړې خلکو ته هغه باندې ډزې شروع کړې هغه دې خدای په بوټو کې بچ کو 10 بجې وي او موږ ته اریان شو چې دا ستاره خاوند څنګه بچ شوی دی د دیونه نو دی موږ له زموږ سره یو ځای شو په دې کې لږ وروستې ښه پوره ټایم به شوی زموږ سره ګاډی څم نو موږ په بوټو کې ناست دې وړو مې جړل چغې وهلې نو دا هغې نه وروستې پولیس راوخاته چې پولیس په موټر سایکلو 2 تنه راله نو دیو د کور نه وخاته کور یې قبضه کړی و زمونږ د کور نه وخاته نو چې زه لاړم ما پولیس ولیده کور ته پولیس راله هغو د کور نه ختلي نو چې زه لاړم کور ته ما وی ورکه زما د خاوند دا غټ موبایل دی
دا به په کور کې زه به یې راواخلم او ده ماته وی زما دا موبایل لواله وي تعدي کوه زما دې موبایل ته لاس که زما دا موبایل لواله وي بس پولیس را رسېدلي وي تاسو ته څوک هم څه نشي ویلی چې زه لاړم دی په ما پسې سمدستي راغی چې ما وکتل زموږ په کور کې موبایل نه و او زموږ د المارۍ ماتې کړ وي زموږ د هر څه سره ښکته په دې تلي باندې پراته وو او زموږ د منګلور کې موږ ځمکه اغوستې وه د هغې چټونه پکې پراته وو د هغې کاغذونه پکې پراته وو کاغذونه یې ټول وړ دي او هر څه سره یې زموږ وړ دي زموږ نه 1.5 لاک روپۍ په کور کې زموږ پرتې وي خاصڼه یې راغستې او د هغې پیسې وړ دي او زما ورور ما له غوا راکړ وه هغه ما خرڅه کړ وه 1.5 توله کالی زما پروت و هغه یې وړ دی په کور کې څه نه زما یو لیور بل دی هغه اوس نوی واده کړی او زما فرنیچر و د هغه فرنیچر و هغه ټول خس خش کړي هغه زما هغه بل لیور چې و هغه هم زموږ سره هلته دی مونږ دا 3 کسانو په کور کې هغه هسپتال ته راغلي وو په هسپتال کې وو او بیا ته مونږ ټلیفون وکړو د چا نه چې داسې واقعه وشوه هغه تاڼې ته راغی تاڼه کې هغه ایسار کړو هغه وی زه په تاڼه کې ایسار کړم او وی چې په تا باندې هم دغه دی داسې کار وشو چې په بوټو کې مونږ شپه وکړه په سهل له مونږ را روان او د دې واقعې لږ تفصیل راکړه په دغه موقع باندې چا چوال وي څه چل شوی په دې موقع باندې شرافت وهلی ودان و او زړور و دې په 3 کسه خو زه د الله چې زما مات کړ نو دې له ګټه او زه د ټوپک په قنداق وهلی یم ډزې په ما نه دی کړی زه په قنداقونو وهلی یم زما دا ډډې شنې دي زه په لارې نه او زما ورته ابۍ ته په څه وجه وهلې تا خو متنه د شرې نه شي ته دې ته ولې وهلې نو زه غریب وم عاجز وم تښتېدی نه شو منډه مې نه شوه کړی ما منډه نه شوه کړی نو دا ابۍ ته ستا دوه لیورځي چې کومو که نه د دو په دغه جایداد کې ستاسو سره یې څه مطلب دی دا ایسان دا داسې کار زما د پلار جایداد و زما د پلار جایداد دولت خرڅ کړی و ما بیا دا ځمکې رانیول وي د دیو دا مومن خان ستاسو مطلب د خاوند نه دی د زخمي چې دی ښه مې خاوند نه و مې د تره د ځمکه مې د دوم رانیول وه د هغو مې هم رانیول وه چې زما دا د نه هم ځمکه نیوله هغو هم رانیولې وه دا ټولو رانیول وه ده حق راکاوه هغو نه راکاوه د هغو ځمکې ما شړې کړي خو شړې پرتې دي ما یې که مړه کوی مې مړه مې کوي خو د پلار جایداد غواړم ورور مې نشته خور مې نشته ته مې نشته که زما څه ول شلېږي او زما به حق مال راکوي پاتې ځمکې که زما د بیا هغسې زما بچي به یادي که ما نه شو هغې ته تاسو خرڅې کوئ خو زما حق پکې راکوي دا خبره په دقه ځای کې روانه شوه د شرافت ورسره سوی م دا خو د لیورځو مسله ده نو خو یم څه یم نو خو دا د په قبضه په زور رانیوله چې زه به دله په زور دا قبضه راټینګه کړم او دا به ترې مړه کړم لکه دا چا دا دې شرافت دې میر رضا دیو په ما ګزارونه کړي دیو زه وهلی یم په روسکني کال وهلی دیو زه وهلی یم زه عدالت ته راغلی دا د خپلو سره دا خبره کوله چې دوه به ځمکه راته کمه او دې دوه سره ټکو او دقو سره دیو ته وي ځمکه به له روانه سم خو بې پیسو به دله روانه سم په ما یې را خرڅوی ما بې پیسو به خو چې د دې حق غرق او ما وی زه خپل حق نه غر کوم دا لیورځي ورسره ټکو او دقه ما وی زه به خپل حق غر دا خاوند ورسره هم ټکو دې د ما له حق راکاوه دې زما سره به عدالت ته ته زه اوس خوښه د خدای پاک سره پاتې شوم عدالت ته به دې زما خبرې به زما وي مال ما وکیل له خپل ورکړ دی دا په څه وجه دی خو په لارې په مسله د لارې مې تاسو ما ته لار بند کړه زما د پلار د جایداد حق مال راکړئ بد مې کړي اوس دا ځمکې چې شوي دي شرافت له نه ورکوم میر رضا له نه ورکوم ځمکه میر رضا زما سره نه شو خوړی میر رضا زه وهلم بیا نه شه راښکاره کېدی بیا شرافت زه ووهلم نه شوه خوړی 4 کاله ما دا ځمکې شري کړې 4 کاله د شرافت شوي چې دا ځمکه یې په قبضه کړه ابۍ دا راته ووایي دا ځمکه څومره ده څونه کناله څومره ځمکه وایي دا ټوله 6 کناله ځمکه 6 کناله ځمکه ټوله 6 کناله ځمکه په دې یو کې خو تاسو کور جوړ کړی نه رانچ کو او په دې کې زما د زوی د خویر د دې خاوند د ډګر جیل خوړل د 14 شپې هلته کړ د سوانې پارچه په دې پټي کې په دې شي ارجانه یې پې کړه کیسې ګټل هغه هم وس هغه وکیل سره هر څه پراته نو زما وکیلان زما یو وکیل د شرافت سره دی یو وکیل زما د خپل پلار د جایداد دی دا 2 وکیلان مې یا د ستا د دوه ورېرونو چې کوم دی که نه ستا د جایداد ته چلو لکه ته یې ویستې ځای کې اجتماعي صاحب او شرافت مرګره کړی چې دله پکې څه ورکړو هغه ته وي پټې برته مو په والا کو خدا ته لرک او دا بچوړې ته څه وې زموږ کور ورشو دی دا کور وران شوی دی چې ته څه وې حکومت ته څه وې څه مطالبه دې کول غواړې زه یم چې زموږ سره د انصاف وشي
تاسو د حکومت نه څه مطالبه کوئ؟ مونږ ته دا مطابقه کوو چې زموږ سره د انصاف وشي. وزیر اعلی ته زموږ درخواست دی چې څوک زموږ دا خبرې اوري، زموږ ته درخواست دی چې زموږ سره د انصاف وشي او موږ له دې داسې کور راکړه شي چې موږ پکې کښېنو. زموږ د کښېناستو ځای وخت دی. کتونکو د بشپړ د علاقې کم متاثره کورنۍ خبرې اترې تاسو واورېدلې، د کاکا خبرې تاسو هم واورېدې، د ابۍ خبرې تاسو هم واورېدې، د خورکۍ خبرې هم تاسو واورېدلې. دو د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان ته اپیل کوي چې به موږ دې رحم وکړی شي، زموږ کور چې کوم وران شوی دی د هغې د حکومت زموږ تپوس وکړي. دو د مقامي تاڼې منګلور شکریه ادا کړه. مین خبره چې وس د عدالت ته چې په عدالت کې په دواړو فریقینو باندې اف آی آر ریکارډ شوي دي، وکیلان به خپلې خبرې اترې کوي. خو زه د علاقې کم د هغه ځای بشپړ مشران چې دي هغو ته زه اپیل کوم چې په دې د دو د جیداد د کم تنازع چې راپېښه شوې ده مکمل پته به دو ته وي، خو هغو دې د انصاف تقاضې پوره کړي او په حقیقت کې چې څه راپېښه شوي د دو چې کم چشمدید ګوایان دي هغو له پکار د دغه علاقې د هغو د مخ چې څه شوي هغه د خان ملک نه هېرېږي. دو دې بېګناه خامخا ثابت کړي چې بېګناه دې خامخا ثابت کړي. یو خو د پرکتوني د عدالت خبره ده چې انتقال له چا دی، آیا قابضین پې څوک دي، د دغې نه موږ ته پته نشته. ځکه چې د میډیا په تر زه وایم چې د دې جدا خسر نمبر یې کاکا ته خسر نمبر نه معلومه، ټیک شوه. د دو مشترکه جیداد دی 14 کناله له کارسونه دی، د ابۍ پکې دی، دو پکې حصه وه. هغه چې د هغو د حصې لالچ وکړو مخالف فریقو چې موږ له پکې چې څه راکړي په موږ باندې رالو په موږ باندې ګزارونه وکړو. نو زه موجوده حکومت انتظامیې ته هم وایم چې متاثره خاندان سره دی